رحیم زیم جی عرفان دورانی تاسو ګورئ پیام خیبر په پیښور کې بیا په پښتونخوا سکول کې موجود یم نن ډیر ښه ایونټ دلته د پښتونخوا سکول دلته چې کوم ایگزیبیشن دلته ایوارډ سرمنی و یقینا هغه کې موږ سره دلته چې د ګل محمد خان صاحب هم ولاړ دي سره هم خبرې اترې کوو چې دی د ایوارډ چې کلم راغلم زما خو دویم پروګرام دی سره چې د دیو د ایوارډ زګورم دی ته ملاویږي نو نن وته بیا ملو شوی دی د دې څه کارکردګي د دې پسې دی باندې رڼا اچو. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د میډیا زړه ډیر شکرګزار یم چې دا دویم ځل چې دا ایوارډ ماته ملاویږي او ابل کالم ماته ملاو شو ایوارډ او دې ځل ماته ملاو شو دې پسې داسې پاسانه دا ایوارډ چاته نه ملاویږي دا معمولی خبره نه یا تختې موږ لاس کې ونیوله دا الحمدلله انور صاحب دې موږ سره هغه سره شانه بشانه ولاړي دا اسکولونو کې څومره یتیمانان ماشومان دي د پیښور اندرونی خوش علاقې چې کمی دي دا غي له بیکونو ضرورتي کتاب ضرورتي دا غي ډیر ضرورتي د بوټانو ضرورتي د نور ډیر شیزونه غي له پکاريږي د اسکول ته خپه د اسکول سم شیزونه پکاريږي نو هغه ماشومان لا موږ انور صاحب سره دا سیستم چلو سو لینو ته برابر کو ما او ته دا ویلی مو چې ما په سکرین مراولې زه ان شاء الله په کلی علاقه کې نصرپور کې زه چې کوم امداد کوم هغه خلکو ته زما چې ما په سکرین مراولې خو انور صاحب چې نه دا مجبوری ده ته لازمي راځي چې خلکو کې دا جذبه راوچته شي نو دا د دې واټ چې ما ته ملاو شوی دا د دې یقینا مستحق ماشومان چې کم دی هغه ته دی بالکل فندینګ کوي یو تنظیم دی جوړ کړی دی هغه تنظیم په شکل کې دی چې د نو سکولونو تنظیم مختلف اول ته بیا د بیگز چې کم دی بستې داغه په شکل کې سټیشنری لګه کاپی کتاب په شکل کې پلسن پنونه داغه په شکل کې نو دا یو ډیر کار خیر خبره ده زبردست کار دی چې تاسو چې کم کار روان کړی دی د سره سره تاسو نه زدا تاسو کول غواړم چې کم د پاکستان او د بهارت بوزدل بهارت سره چې زمونږ د کم جړپ راغله دی چې لکه نن شوی دا بیا غوي بوزدلانه حرکت دا کړو چې زمونږ په جمعات باندې حمله کړی و تاسو ویل غواړئ زه په دې کې دا ویل غواړم چې دا ایوارډ چې کم دی نو دا ماته میلاو شو خو دا زه هغه ماشومانو ته ایوارډ کوم او زمونږ اسف منیر صاحب او زمونږ څومره فوجین چې دي څومره زمونږ آرمي دا څومره زمونږ د جازونو ماشاءالله داسې پلټان دي داسې کسان دي چې دا غي دي تعریف کول هر سړی به هغه تعریف کوي ټول پاکستان سره کې نور ملکونو دغه تعریفونه کوي نو دا خاص کې دا نن چې کم ایوارډ ماته میلاو شلو او نو دا زه دا غي دي هغه ماشومانو په نوم کوم چې کم انډیا بوزدلانه کار کړو او زمونږ ماشومان شهیدان کړیو او منګه ان شاء الله دا ممن قوم چې کم دی دا د فوج سره شانه بشانه ولاړی ان شاء الله چې سره عزیز منګه ممن قومونو مخکم ډیر قرباني ورکړي دي او ان شاء الله به منګه د دې قرباني نه به مخ ناړو ان شاء الله دا فوج سره منګ ولاړی او ان شاء الله انډیا سره انډیا به سو کی چې څوک د غوامي تیز سکینو هغه به موږ سره سره جنگو کی هغه موږ سره هیڅ کله جنگ نشي کوله صرف دا اوس موږ ته خبر رااله چې دا سیس فایر مو کولو ان شاء الله دا موږ ته ټینګې دی نشي خو موږ خو جنگ بنکه د جنگ سوال بم نه کې خو چې موږ باندې مسلط کیږي نو ان شاء الله چې موږ الحمدلله چې موږ هر قسمه دغه دفاع کولې شو او دغه موږ دا ټول ارسته په لک سات کې نیولې شو خو بس موږ جنگ نه خوخو موږ مسلمان سره کلم جنگ نه خوخی دشمن ملک اوم انډیا دا چې کلم انډیا سره زمونږ راغلي د تنازعات راغلي دي نو زمونږ تاریخ گواه دي چې قبایل ولاړ دي مومن قوم ولاړ دي صافه ولاړ دي افریدي ولاړ دي شینواري ولاړ دي مسلمان هغه مسلمان سره ودرېږي ټیک شو که افغانستان دی او که پاکستان دی زمونږ مسلمان روړ دی موږ سره به ان شاء الله ودرېږي هغه انډیا سره هیڅ کله نشي ودرېدی ټیک شو موږ هغه رونه دي موږ سره به اختلافات د هغې سب دغه بنیاد باندې راغلي ان شاء الله کور کې دوه لوښي وي جنګېږي د هغه اختلافات به موږ سره ختم شي هیڅ مسله نشته دی هغه هم زموږ رونه دي خو دا کېدی نشي چې داسې مسله راشي او هغه به بل سره ودرېږي هیڅ کله نشي کېدلی ان شاء الله دا انډیا موږ ته نشي ودرېدلی ان شاء الله دا به زر تر زر